ته عبدالشکور صاحب خو زما شاګرد هم پاتې شوی او هغه څو ځله دې خبرې اقرار هم کړی او د روژې نه مخکې زه بوتلی وم د هغه چې خپل په لوسۍ کې کوم جومات دی هغه جومات کې د هغه د هغه د جوماته دستاربندي وه د ماشومانو نو هلته کې دی بوتلم وایي چې خامخا به راځئ میخا بیا دی مو پکې زه مو پکې ما هم بیان وکړو ده مو وکړو او هلته کې بیان کې هم ده وایي چې ما وړه دوره دوباره یو ځلې مخکې غالبا کونه خوندا صاحب سره کړې وه بیا ما سره وکړه په چوټیانو کې نو دا هم د خوشحالۍ خبره چې دومره لوی سړی و او زموږ سره په اتمانځو کې دا په تورنګزو کې په غوړه دوره کې پاتې و ګرانو کتونکو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره موجود یم چې د عمرې نه هغوی واپسي کړې ده مریدان ډېر را روان دي د پښتونخوا د لرې برې نه او یقینا د شیخ صاحب چې دلته کې کم ټیم دی نو هغه ټولو ته درون هرکلۍ ویل کېږي خلک تم هم کوي چې شیخ صاحب به درس لیکلی وځي او بل دا خلک ټیمونه ملي موږ سره هم ډېر خلک رابطې کوي خو الحمدلله موږ ته دا اعزاز حاصل دی او خو نن څه یو نو د شیخ صاحب په دعاګانو باندې یو د جمعې دغه مبارک ورځ چې وخت میلو شي نو شیخ صاحب له راشو او دواتې والو الله دې راته ژوندی لري او ډېر خلکه دا هم وایي دا ټریول والا چې دوه درې ورځې دې رجوع کې وي چې شیخ صاحب مال راولي شیخ صاحب زموږ ځای ته راځي نو په شیخ صاحب باندې د الله تعالی احسان دی خو صرف زموږ د 400 پهر نه دی بلکې د ټولې پښتونخوا پهر دی بیا کراچۍ ته بلوچستان ته افغانستان ته لرې لرې ځینو ته ځي او ټیمونه خلک هغه اخلي نو هغه ټریول ایجنسۍ والا ته وایم چې شیخ صاحب سره ټیم نو نامه نه پکې نشته اجستبیه ته او وایي چې هر ځای ته ورسم خو په یو ټیم یو کار کېږي دلته کې پاکوړي کې درس ورکوي بیا چې کوم دی نو په دلته کې چې کوم دارالعلوم دی په 400 کې نو دا د کوړي نه پس دویم نمبر دارالعلوم د 4 کال په زرګو عالمان د شیخ صاحب نه فارغه کېږي عالمان کېږي نو زه خو خپل ځان لپاره ډېر زیات اعزاز ګڼم چې هر وخت خوا کې یم او دغه شانتې زموږ چې څونه صحافیان ملګري دي د 400 نو هغه ټولو ډېر زیات قدر کوي او دلته کې راځي شیخ صاحب عمره څنګه تېره شوه ورځې څنګه تېره شوې او خلکو خو ډېر دبادب را روان دي اخره چې ستړی کېږي هم نه جي الحمدلله خدای پاک دې را خلک خوشحاله کړي چې نن سبا څوک وخت وباسي او موږ غریبانانو له راشي ځکه نن سبا وخت ډېر قیمتي دی او مصروفیات د خلکو ډېر زیات دي نو ما ته خلک وایي دا خو ډېر زیات خلک راځي ملاقات له نو زه یم چې زه اوس د دې خلکو لاسونه ښکل کړمه تندیه ښکل کړمه ځکه چې ما سره دونه مینه کوي چې د مصروف ژوند کې یو سړی د خپل کار نه ځان وباسي او موږ غریبانانو له راشي نو زه ډېر زیات پرې خوشحاله یم او باقي دا دی چې دغه د عمرې ورځې خو ډېرې ښې تېرې شوې الحمدلله ډېرې ښه مزېدارې تېرې شوې خوشګوارې تېرې شوې الله دې قبولیت نصیب کړي او الله دې قبول کړي دا لویه خبره د قبولیت ته چې سړی عمرو له لاړ شي او قبول نه شي نو چې په سوونو عمرې وکړي څه فایده ده او چې یو عمره هم خدای قبوله کړي عمره خو لا لویه یو خبره ده یو 2 رکعته مونځ هم الله قبول کړي د قبولیت خبره ده الله دې قبول کړي او ډېر ریکارډ خلک چې څونه ګراني راځي ما په خپله اندازه کې علف خان صاحب په جون کې زما په خیال چې د دنیا په تاریخ کې به دومره خلک ما چې ته نو لیدلې په حج کې مې هم دومره نو لیدلې لکه څه کال چې کوم خلک راغلي دا د بیت الله عزت دی که نه دا د مسجد نبوي مبارک او د حضور پاک یو عزت دی چې د خلکو په زړه کې خدای دا جذبه او دا مینه پیدا کړې ده سره دی چې ښه ګران ورسه ګران هلته ګراني هم ډېره زیاته شوې ده په ټوله دنیا کې هلته بیا ډېره زیاته ګراني وه کمرې ګرانې د ټیکټ ګران د هر څه سره د هغې خلک دړادړ روان دي او خوند کوي چې بیت الله ډکي خوند کوي چې مسجد نبوي مبارک ډکي الحمدلله ما تاسو نه جي اورېدلي تېر اجله چې تللی وی چې ډېر ښه سیسټم و مفتي عبدالرشید شکور صاحب باره کې بیا تاسو هلته وی چې هغوی پکې وفات شو جی بالکل نو ما ته به تاسو یادېدی چې مفتي عبدالشکور صاحب خو زما شاګرد هم پاتې شوی او هغه څو ځله دې خبرې اقرار هم کړی او د روژې نه مخکې زه بوتلی وم د هغه چې خپل په لوسۍ کې کوم جومات دی هغه جومات کې د هغه د جوماته دستاربندي وه د ماشومانو نو هلته کې دی بوتلم وایي چې خامخا به راځئ میخا بیا دی مو پکې زه مو پکې ما هم بیان وکړو ده مو وکړو او هلته کې بیان کې هم ده وایي چې ما وړه دوره دوباره یو ځلې مخکې
غالبا کونه خو دا صاحب سره کړې وه، بیا ما سره وکړه په چوټیانو کې. نو دا هم د خوشحالۍ خبره چې دومره لوی سړی و او زموږ سره په مانځو کې دا په تورنګزو کې په غوړه دوره کې پاتې و او هغه چې کوم کار کړی و نو زما په خیال چې د مرګ نه پس دنیا ومانه چې هغه کوم حج او کومه په مسکینۍ کې او په فقر کې او سخت کالم یقین وکړه علب خان وروره چې ما ته یې ده وی چې دوا وکړه چې خدای مې سرخرو کړي چې دا حج ارزان کړم. نو ما ورته دا ما ته وی چې مسله دا ده چې پاکستان روپۍ کمزورې شوه، اوس خو په موږ نه خو هغوی پاکستاني روپۍ نه غواړي، ډالر غواړي او ریال غواړي او ډالر او ریال ګران دی. نو دې وجې نه اثر پرېوته. نو بهر کې ډېر زیات فکرمن و په دې مسله کې، ډېر زیات لږ نه او ډېر فکرمن و او بهر کې خدای پاک وله شهادت هم ورکړه، خروه د شپې وله خدای ورکړي. ګوره دا لویه خبره ده او دنیا ومانه، سیاسي لیډران هم ومانه او د نور هم ومانه او دا موجوده چې کم راغلی دی دا هم ابلو چې په اسمبلی کې کم تقریر کړی دی نو اسمبلی تقریر خو دروغ نشي کېدی او صفا خبره ده. طلحه محمود صاحب هغه صفه و چې ما اوسه پورې تنخواه نه ده اخیستې، ما TADA نه ده اخیستې او موړ دی ښه چې موړ دی نو انشاءالله العزیز کوشش به کوي چې کار ښه وکړي. ګوره دا چې څو ته پاکستان په تاریخ کې چې څومره خلک هم د حج خو د حکومت پاکستان د طرف نه که نه او سړي ځینو ټیکټ په پاکستان په حکومت لیکن هغه دا مو وي چې یاره زما تر ننه پورې زه تللی یم حج له دا اوس تللی یم دا بلډینګونه اخیستل او ترتیبات ما خپل ټیکټ کړی دی په PIA کې په خپلو پیسو راغلی. شکر دی مونږ وایو چې زمونږ خدای پاک په اسمبلیو کې داسې مشران چې هغه د قوم پیسو ته د ملت پیسو ته د غریب ولس پیسو ته بډې ونه وایي او هغوی د قوم د خیر خواهۍ سوچ او فکر ولري. دا ډېره لویه خبره ده. شیخ صاحب ډېر خلک دا خواهش لري چې تاسو سره ملاقات وکړو، داسې د ناستې ورځ ټایم دی، داسې بخر هم ګوري، داسې ډېر خلک به داسې رام شي چې خو به د 400 نه وي نو تاسو سره خپل تعارف وکړي. زه بذات خود د جمعې په ورځ د خلکو ملاقات ته ناست یم. ټولو ملګرو ته یم چې د جمعې په ورځ سهار راوځم تر جمعې مانځه پورې، جمعې د مانځه نه پس 1 غنټه نیمه ناست یم. بیا چونکې زه خو لږ بیمار یم نو بیا 1 غنټه 2 زه خوب کوم، د ډاکټر د وینا مطابق ته به لږ خوب آرام کې 1 غنټه 2 آرام کوم، مازدیګر بیا پاسم تر ماسخوتنه پورې ناست یم. نو جمعې ورځ ما ملاقات له ورکړې ده صرف د ماسپښین د 2 بجو نه پس داسې 4:30 پورې دا لږ آرام کوم. ډوډۍ هم دې وخت کې وخورم ځکه چې سهار راته موقع نه میلاوي او باقي شپږ ورځې چې دي نو دا مې درسونه دي. دا سهار نه دلته په دارالعلوم نعمانیه کې مې درسي او څه خیال باندې کتابونه هم ډېر شوي دي. زموږ مولانا محمد فقیر صاحب شیخ الحدیث هغه چونکې زموږ نه تللی دی نو د هغه سبق هم ما باندې را فیصله داسې وشو چې ته وی نو هم را باندې شوي دي. هلته پکې حقانیت هم یو ورځ 2 تللي نو بس دا نور ورځو کې ما بیا ملاقات بند یعنی بند نی کومه خو لکه کور کې نه یم. سهار چې وځم ماسخوتن راځم، سبا د خالي په ورځ به که خیر انشاءالله چې تاریخ دی او سبا به مونږ که خیر حادث و مبارک و افتتاح کوو که خیر انشاءالله. ټیمونه اخلي چې مدرسو کې بالکل زما ټیمونه د بیانونو چې نو هغه صرف په رجب شعبان کې چوټیا نشي، هغه ورځو کې روزګار شمه نو هغه ورځو کې د بیانونو ټیمونه ورکوم او دا باقي ورځې خو زما سبقونه وي نو دې ورځو کې زما کوشش دی چې زه چېرته بیان له لا نړم. خلک تقاضا کوي، د خلکو محبت دی، د خلکو مینه ده او زه کوشش کوم چې ټول اوقات دی درس و تدریس ته ورکړم او زما ټول سوچ دی یو طرف ته وي. بیا هم څوک مې نه پرېږدي ستا غوندې دوست راشي بل راشي نو چې په هغې په سبقونو اثر نه پرېوځي نو لاړ شم لږ ساعت ته بیا هم خو بیا مې په دې میاشتو کې مې دا سوچ ټول درس و تدریس دی دغه 2 میاشتې بیا زموږ په چوټیانو کې د بیاناتو سلسله. ګرانو کتونکو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د مولانا پل رحمان صاحب نه پس په جمعیت علماء اسلام کې الحمدلله 2م پوزیشن لري. خو دې دیرې ته به داسې سیاسي ډلې والا کس نی چې به نی راغلی د شیخ صاحب نه به دوا نی اخیستې، خو هغه ANP ده، خو هغه جماعت اسلامي ده، خو هغه پیپل پارټي ده، خو هغه کومه پارټۍ مسلم لیگ نون دی نو څونه جماعتونه چې دي نو شیخ صاحب له راځي دعاګانې ته اخلي. نو یو شیخ صاحب متنازع خبره نه کوي بل دعا ټول امت لپاره غواړي، سیاست کوي خو سیاست هم متنازع نه کوي، یو میسج ورکوي د اسلام په رڼا کې
او ډېر خلک چې کوم دی دلته راځي چې غټې غټې شخړې راشي غټې غټې جګړې راشي نو هغې کې د شیخ صاحب په امن راوستو کې یو ډېر مهم رول دی همدغه وجه چې چارسدې ته نوې ډي سي راشي یا ډي پي او راشي نو هم د دې ډېرې سلام کوي او چې سلام یې کړی وي نو بریالي چارسده کې ګرځي نو دا شیخ صاحب باندې د الله تعالی ډېر غټ احسان دی او د شیخ صاحب موږ سره دعاګانې دي او دا هم د الله نه دعا ده الله نه دا غواړو چې د شیخ صاحب په اعتماد باندې هم دغه شانتې برپور ورسو شیخ صاحب په مرکه کې یا په انټرویو کې ډېر خلک دا غواړي چې یاره زه شیخ صاحب سره ویډیو وکړم خبرې وکړم دا وکړم هغه وکړم ډېرې داسې خبرې بیا راغلي دي چې نن سبا خلک ټیک ټاک وکړي اوس اوس شیخ صاحب مدد شو چې رنګ نه خبرې کوي په ټیک ټاکو کې بعضې خلک زما د بیان نه کلیپ وباسي که نه نو هغه بیان نه بعضې وخت کې داسې کلیپ وباسي چې هغه ښه ني په ما هم خو نه لګي خو نیمې کي لکه اوس قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې تاسو مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو نشه کړي نو اوس چې دا ووایي چې قرآن شریف کوي تاسو مونځ ته مه نږدې کېږئ او دا بل ټکي ته ختم کړي چې تاسو نشه نو هلکه قرآن شریف کې الله وایي چې مونځ ته مه نږدې دقه رنګې زما بعضې کلیپونه وي نو هغه خلک په دا نیمه کې ووایي نو هغه په شعر کې نو هغه خو بیا چې په نیمه کې ووایي نو معنا غلط شو نو بیا صاحب من څوک یې په یو ورړی او څوک یې په بل ورړی یو خو زما دا سوچ دی چې زه په تقریر کې او په بیان کې د چا سپکاوی نه وی قطعا زه خپل ټولو ملګرو چا سپکاوی به نه وی خو هغه سیاسي کس دی او که مذهبي کس دی او که هر څوک دی چا سپکه نه وي چې صریح یو سړی وي چې هغه قادیانې دی یا پرویزی دی یا بل دی نو خو به خامخا خلکو ته ښایي چې خلک د هغې د عقیدې نه ځان وساتي لیکن په دې سیاسي مسایلو کې په دې نورو کې دله چا هم بد نه وی قطعا زه بس ټول دي څوک چا پسې یو سمه لار خلکو ته ښایو مثبته څنګ چې ته وایي نو هغې کې د ما بعضې وخت بیان خلک کټ کړي نو کلیپ ته یې وباسي نو نیم یو خوا کې نیم بل خوا کې نو بیا خلک وایي دا څنګه خبره نو زه څوک هم د ما بیان شیره کوي نو زه هغه ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ بیان نه د ما کلیپونه مو باسئ پوره بیان نشر کوئ دا مهرباني وکړئ او که بالفرض د بیان نه کلیپ جوړوئ نو د سیاق سباق سره برابر کلیپ ته وباسئ دا نه چې نیم ته وباسئ چې د مقصدي یا بعضې وخت د انسان خوله خطا شوي انسان دی که نه بس هغه ته وباسئ او هغه شعر کوي په خیر کې د خلکو مینه ده خلکو محبت دی په بار دنیا کې خلک اوري الله دې زمونږ خیر او برکت نصیب کړي سره ستاسو خان صاحب تم ډېر لوی خدمت کوي الله یې تا خوشحاله کړي او صحافي برادري خو ما سره د زړه مینه ده او زما هم سره مینه ده ځکه یو لوی خدمت کوي که نه جزاکم الله خیر او ګرانو کتونکو دا مولانا انیس صاحب د شیخ صاحب پرزند دی غوړې دا خواري هغه کوي چې دا موږ ته کوم بیانونه د شیخ صاحب راځي شیخ صاحب دا یوټیوب فیسبوک دا خو اوس لږ بلد شو نو دا د هغوی ډېره خواري ده نو هغوی په دعاګانو کې یاد ساتوي بل د مولانا صاحب یو زوی ډاکټر دی الحمدلله زما فاونډیشن چې کوم دی د ډاکټر سلمان الخیر د هغې چې زه ولې چټ ورکړم چې یاره جي دوی هم ورکوي هر څه ورکوي نو بیا ډېرو خلکو دا تنقید کوو چې یاره شیخ صاحب خو یو زوی خپل ډاکټر کړ الحمدلله شیخ صاحب له خدای پاک ډېر څه ورکړي خو هغه د هغه ژبه لکه تقریر خو چې کوي علم نو هغه خو دبادب لګیا وي نو شیخ صاحب ما بیا په هغې جواب کې دا راکړو چې هغه ما بیا دې طرف ته کو داسې خدمت کوي او لاس کې خدای پاک داسې شفا چولیا ځکه چې د شیخ صاحب دعاګانې دي نو دعاګانو کې تاسو شیخ صاحب یاد ساتئ الله پاک راته روغ رمټ لري یقینا بوج پې ډېر زیات دی د 400 بوج هم دی سیاسي بوج هم دی د خلکو بوج هم دی او د دوو غټو مدرسو هم چې کوم دی نو یو لوی باور دی او خلک هم راځي نو اړم وایي چې شیخ صاحب د وړاندې څونه خبرې وکړو خوشحالېږو دا اعزاز موږ ته حاصل دی چې څه وایو خلک ډېر وایي که نه وي موږ یې مریدان وو موږ کله شیخ صاحب ته داسې هم وایو شیخ صاحب موږ پکې آزاد یو نو وي بلکل آزاد یو نو الله دې راته دغه شانتې جي د دې د دعاګانې او بریالۍ ساتي او بچي هم چې کوم دی د مینې نه ډک بیا د شیخ صاحب رور چې کوم دی ما د شیخ صاحب دا خبر اورېدل چې په خپل واده دومره نوم خوشحاله دا ما دوی په تقریر کې اورېدلې وه چې رور مې عالم شو چې په هغې څومره خوشحاله نو دا ټولې خبرې دي چې دا موږ څه کوو دا د شیخ صاحب بیانونه خپل هم اورم ماښام هم کور کې اورو او سار هم اورو او د ټول کور چې کوم دی نو راځي او دعاګانې مخلي نو دا زموږ دپاره ډېر لوی اعزاز دی او الله پاک د شیخ صاحب باندې ډېر رحم کړی دی دغه شانتې خدای ساتي ډېره مننه خوشحاله